أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لطولنا أول زو باچا صاحب تا محمد علی شاہ باچا صاحب چاہا زمان صوبائی صدر دے داغا منانا کوم نجم الدین خان پسٹیج بانے ناستے داغی منانا کوم ہمایون خان موجود دے احمد حسن خان ناستے دوست محمد خان صاحب زمان سابقہ وزیر صاحب نور سابقہ ممبران صاحبان صوبے چو سمرم مشران دلتا موجود دی د دواړو ډیویژنو ملک عظمت صاحب زمارور شاهي خان او چې څومره د ډیویژن پسته د ډیویژنو پسته د ضلعو پسته د تحصیلونو پسته او بیا په 13 د پاکستان پیپلز پارټي ډیرو درنو عزتمندو مشرانو همزولو او کشرانو رونو السلام علیکم زه ستاسو انتهایی مشکور یم چې تاسو مالکم درناوی راکړو د اولې ورځې نه د سوشل میډیا په ذریعه د پریس کانفرنس په وخت او بیا په سوات کې چې کوم تاریخي استقبال زما غوندې دی او کمزوري ورکر چې هغه زه نن ستاسو یو ورور یو کشر او د پارټۍ یو عام ورکر یم کم عزت د استقبال په صورت کې تاسو ماله راکړو زه د هغې بدل نشم خلاصولی اللہ پاک دے تاسو له راګي اجر دې عزیزانو دا پارټي په دې وطن کې خاص کر په دې صوبه کې او بیا په ملکند ډیویژن کې موجوده ده خدا حالات په وجه د وخت جبر په وجه په دې باندې سدوړي پرته لګړې را بزنګ شوی فنون ډېر خوشاله يم چې پاغه باندې ډو خوارې ته ضرورت پېښ نشو یو دم دغه زنګ او دغه دوړه په خپل واره زه ډېرې خبرې نه کوم صدر صاحب له خپل وخت ورکوم خو دا څو خبرې مې ضروري ګڼلې چې د دې استقبال په وجه باندې چې څومره اثر دا وخت په ملکند ډیویژن او په ټوله صوبه غورځېدلی نن چې د کومې ایجنډې لاندې ستاسو دا دومره لویه غونډه په یو معمولي نوټس دلته راغلي یې دا د دې خبرې ثبوت دی چې انشاءالله تعالی په 18 تاریخ باندې زمونږ مرکزي چیرمین بلاول بوټو صاحب تشریف راوړي نو جلسې ډېرې شوي دي په سوات کې هم شوي دي په ملکند کې هم شوي دي او په صوبه کې هم شوي دي د پیپلز پارټۍ تاریخي جلسې خو زه دا ویم دا کومه جلسه چې انشاءالله تعالی په 18 جون باندې کیږي دا به یو ډېره لویه عظیمالشانه او تاریخي جلسه ځکه چې خدای چا لیدلی نه دی خو په قدرتونو پیژندی شي دا چې کوم پاسون دی دا چې کومه جذبه ده او دا چې کوم تیاری روان دی زه صدر صاحب ته مبارکي ورکوم چې دا ډېر خوش قسمته دی د باقي ټولو مشرانو ته مبارکي ورکوم بیا چې کوم روح د هوا دا وخت خاص کر زمونږ په صوبه کې پیپلز پارټۍ طرف ته را دې خوا شوی دی مونږ ته رامخ دي خلک پیپلز پارټۍ ته رامخ دي نو دا جلسه که کامیابه شوه زه تاسو ته شرطیان ویم چې دا صوبه ستاسو ده دا ټرنینګ پوینټ بل څوک نشته په دې وطن کې درې لوی قومي پارټۍ دي هغه یو خو تاسو ولیده د هغې حشر هم تاسو ولید ځکه چې په کومه لار روانه وه هغه د دې وطن د معروض سره موافق نه و دغه بله پارټي چې ده چې دا په وینټیلیټر باندې او هر وخت پکې مصنوعي ساه اچوي د کاف نه شین او د شین نه میم او هره ورځ په کرایه باندې والا مشران راولي خدای خبره سي د کم ځای نه راوستی دی د هغې انجام هم معلوم دی په دې سوات کې څو ځله موږ دغه مشر ښخ کړی دی انشاءالله تعالی بیا به هم ښخ او کښېږي صرف یوه پارټي پاتې ده چې په هغې کې دا صلاحیت شته زه د یو سیاسي کارکون خوش آمد نه کوم
ما ډېر زه یو سیاسي کارکون یو کم څلوېښتو کالو او اوس هم یو سیاسي طالب علم یم. ما چې څومره سټډي وکړه د پاکستان د سیاسیاتو بیا په موجوده حساس وخت کې واحد یو پارټي یو لیډرشپ داسې دی چې دا قوم پرې راغونډېدی شي او دا ملک د دې انتهایي جنجال نه ویستی شي. دا د وخت ضرورت دی، دا نه یوازې د قام ضرورت دی، دا د دې ریاست د بقا ضرورت هم دی. نو حالات درته جوړ دي خو مظاهره به کول غواړي د ډسپلن د یووالي د خودغرضۍ نه بالاتر و اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. په خدمت کې اختلاف نه راځي. که موږ یو لاس شو موږ ذاتي انا ذاتي غرض شاته کو او موږ دا وګڼل چې په دې سټیج کم ناست دی دا ټیکټ چې ورته میلاویږي دا د پارټۍ چې کم عہدهدار دی دا ټول موږ یو. Pakistan People's Party Zindabad! Pakistan People's Party Zindabad! Pakistan People's Party Zindabad! دا یو شاعر په ژبه وایي چې که ته تش وې او زه شم نه به تش او نه به زه شم، خو چې څه تش او څه زه شم هم به تش هم به زه شم. ضرورت د دې خبرې دی چې دا یو جمهوري پارټي ده، د دې جمهوریت ته او د دې چې کوم ازادي اظهار ازادي ورکړې ده، د دې چې کوم کلچر دی زه په هغې پوه یم. خو د هر شي یو ډسپلن یو چوکاټ زما په خیال تاسو ډېر درانه خلک یې، ډېر جمهوري خلک یې. دا پارټي ډېره انتهایي جمهوري ده. دا نن چې کوم لږ ډېر دی دا په ما باندې احسان دی، زه په دې نه یم خفه. دا ستاسو زما سره مینه ده، دا ستاسو دا جمهوري کلتور یا کلچر واضح اظهار دی. زما دا د پیپلز پارټۍ اولنی میټینګ دی او زما دا خواهش دی ځکه خلک وایي چې ورکر پارټي بدلوي. زما غوندې کس چې سیاست ته راځي او د ملک له څه کول غواړي ځان له پارټي نشي جوړولی. خدای به په دغه موجوده پارټۍ چې څومره وي په هغې کې به یو پارټي خوښوي د هغې د منشور د هغې د آیین او د هغې د نظریې مطابق به د هغې پارټۍ سره ځي. خو دا خلک په سټیج یو څه وایي چې دننه وردن نشي بیا بل څه. زما غوندې ورکر چې خالصتاً په دې غرض راغلی چې زه د قام د ملک له څه وکم د وطن له څه وکم خپل معمولي څه کردار ادا کړم ځکه چې د وطن په ما قرض دی. خو هغه موقع مخلصو کارکنانو له د پاکستان دغه پارټۍ چې نام نهاد جمهوریت ته پکې او نام نهاد انصاف ته پکې او نام نهاد میرټ ته پکې په عمل کې پکې هېڅ هم نشته. نو ورکر نه لوټه کېږي. دا خبره ما مخکې هم کړې ده نن هم کوم. پارټۍ لوټه شي، پارټۍ د خپلې نظریې نه لوټه کېږي، پارټۍ د خپل منشور او آیین نه لوټه کېږي. که نه آیین موجود دی ولې انټرا پارټي الیکشن یې نه کېږي؟ منشور موجود دی ولې پې عمل درآمد نه کېږي؟ دا ټول خلک د خودغرضۍ دپاره سیاست ته نه ځي، ډېر خلک سیاست ته د قام د ودانیو جوړولو دپاره ځي. نو که پارټۍ نه لوټه کېدی خلک به مجبوره نه و. زما دا خواهش دی او انشاءالله تعالی چې دا زما د ژوند اخري سیاسي فیصله ده. ما سره دوه لارې وې. زه مایوسه شوی یم چې یا سیاست پرېږدم. ما کلکه فیصله کړې وه چې زه سیاست پرېږدم، خو خپلو ملګرو مجبوره کړم چې نه، یو پارټي داسې شته چې کیدای شي ستا نظریه ستا سوچ ستا مزاج د هغې سره فټي او هغه پیپلز پارټي ده. نو زه پیپلز پارټۍ ته په دې امید سره راغلی یم او په دې غرض راغلی یم چې په موږ ټولو کم قرض دی دا وخت د دې خاورې د دې قام د دې وطن هغه موږ په شریکه دا وطن چې آبادي دا خوشحالي دا مستحکمي په دې کې به سیاست ومي په دې کې به مشرۍ ومي په دې کې به عزتونه او عهدې ومي. خو که خدای مکه خدای مکه زمونږ د ناپوهو او زمونږ د جذباتیت د لاسه دا وطن خانه جنګۍ ته لاړ، دا وطن افراتفرۍ ته لاړ. کمې وریځې چې په موږ چاپېره ګرځي او یو سیکیورټي ویکیوم پیدا شو نو بیا به هېڅ نه. ځکه زه دا وایم چې دا واړه واړه غرضونه به شاته کوو، د نن نه به یو موټی یو، یو غرض به وي، یو جمهوري پارټي ده. د دې فیصلې د دې د مشرانو فیصلې چې د دومره وخت نه تاسو منلي دي دا وخت لږ صبر کول غواړي. انشاءالله تعالی ښه وختونه روان دي، ښې فیصلې به کېږي او تاسو ټول به مطمئن یې. زما دا یقین دی انشاءالله تعالی.
یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریه. سترګې په لار یو چې کومه جلسه په خوازخیله کې کیدونکې ده، دغه ګراوند کې نورو خلکو هم جلسې کړي په ریکارډ موجود دي تر اوسه پورې شته. زه د خپل طرفه ستاسو د یو کشر ورور په حیثیت، د یو همزولي په حیثیت، او بعضې رانه پکې کشران هم دي، زه تاسو له په دغه جلسه کې د بھرپور شرکت دعوت درکوم. صرف مشران نه، که دا خوازخیله وچړکېده، دا اپي سینټر شو، نو دا ټوله صوبه څه چې په ټول پاکستان کې به زلزله راځي انشاءالله تعالی. په دې به عملي په دې به عملي لوز به کوو، خلک به راوباسو دا د ټول ملکڼ د ټولې صوبې د عزت مسله. ډېره مهرباني، ډېره مننه.